یو سوګم بس چوپ ځان دې ظالم مړ ګلان پردې جوړه باندې وفات شو. ولې خبرې راته یادېږي مورې مونږ سره د غریبۍ د وجې څوک مړ ژوندي هم نه کوي حق کور کندي کې هم راته سپک نظر کېږي. ټینه خبرې هغه زوی یې بانه کړې وه هغه وخت کې څه دې بچي سره مې خبرې راړولې وې. په پردو خوراکونو باندې خدای غټ کړي دي. دې کسانو کړې وړې دي د خلکو نه واورېدل چې دا وړي زامن خپل د خور خاوند ایستې هغه یې بانه وه هغه یې هسې بانه وه. د مخ هډوکي وله مات کړي دي، په خوله کې وله ډزې کړي دي، پوزې وله ماته کړې ده. 3 ډزې یو شوې 2 بیا ما بس چا ولا نه سر چلی یا به وادي یا به چا تمانچه چې کړي نشته موږ په دې ډېر خفه یو. زموږ به ته ډېره غټه تمه وه چې زما د پلار دا جونګړه به خدای ښه کړي د دې له برکته. زما د دې ماشوم وراره دی قتل ته دي وګورو چې په کم طرف باندې وجلې دي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, मौजूद हूं ज़िला चारसादा के इलाके बटग्राम दुआबा सुकड़ में। यहाँ पर 15 साला नौजवान के लिए काटन का सूट पहनना मौत का सबब बन गया। ये वजह क्या थी? नौजवान को किसने कत्ल किया? इतना बेदर्दी के साथ तशद्दुद कैसे हुआ? हमारे साथ मकतूल के वालिद भी मौजूद है, उनके दीगर वर्सा भी मौजूद है। हम उनकी वालदा से भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, मैं उस मकतूल 15 साला अमजद के घर में इस वक्त मौजूद हूँ। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा। वो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और किसी के साथ मेहनत मजदूरी करके महज 600 रुपया वो दिहाड़ी लेते हो तो और इस घर का अखराजात और ख़र्चा वो करते थे। हमारे साथ उसकी वालदा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। त्रोरे लावल दे अल्लाह पाक ताला सबर दर की ज़वान ज़ल्मे ज़वेदो 10 संग चल छे हो دا زما زوی مزدورۍ لتلو او دا قاتل واپسې تللی دلته کې ستړي ستومانه راګیر کړی دی او په چاړو یې موالې دي 15 ډزې یې پې کړي دي او بس دغه ظلم یې ورسره کړی دی نو ډېر زیاتې یې کړی دی او زه غریبه ښځه یم زما یو الله دی یو تاسو یې ما ته د انصاف میلو شي ډېر ظلم یې کړی دی که نه لکه وجه اوسه پورې پته ونه لګېده چې دا دومره ظلم دی ولې کړی نو بس وجه دغه ده چې بس هغه خوا دې خوا د خولې ګپ شپ یې دغه کړی و په هغې باندې دي ما سره دا زیاتې وکړو لکه دی وی چې یاره تاسو لګوي ډېر غریبانان یو دا کاټن سوټ دی ولې اچولی دا تاسو سره نه جوړېږي دا په هغه تېره شوې جمعه باندې زما زوی ته وي د جومات نه راته وي تا سره امجده دا جوړه نه ښایي دا ما سره ښایي ته د غریب سړي زوی دا تا سره نه ښایي نه هغه راغی او دا یې هغه جوړه وویسته د هغې نه پس بیا د پیر په ورځ باندې دي زما زوی سره دغه ظلم وکړو د نښې په ورځ دي زما زوی سره دغه ظلم زیاته وکړه خو ډېره زیاته یې ورسره کړې لکه غریب سړی به کاټن سوټ نه اچي نه وي نه به اچی که نه وي بس بیا به دې وجنم نو بیا ورسره دغه ظلم زیاته کړې ده او امجد خو به ډېره مزدوري کوله د کور ټوله خرچه به وي کولې ولې نه هغه غریب ویلې چې زه تعلیم کوم او خرچې ډېرې زیاتې دي داخلي هم ګرانې دي نو زه پلار مې کمزورې د غریب دی نو زه به دلته کې په دې پټي کې را پاڼه شو کوم ګوډ به کوم دا ظالم قاتل لاړو بس دغه لوبې یې ورسره وکړه ډېر زیاتې یې ورسره وکړو هغه کاټن سوټ ته چې اوس ګورې کم چې امجد کوس کړو چې دا ما وجني مړکۍ مې هغه سوټ خو مکه سې اوس به هم پروت اوس مې په لاس اوچت کو جي به ډېر افسوس دی ما ته د انصاف میلو شي مونږ تاسو یو ویډیو کته د امجد هغه بوټان هم تاسو ځان سره کېو دا بوټان لږ دا د امجد او دا د امجد دی کې مزدورۍ لتلو دی کې قتل کړی دی دی کې ورسره ظلم کړی دی دستانې مچولې وي بوټان یې پخپو وو بس دی ورسره دکه اوږې تږې وو سارې پیالې چې څکلې وه او دا قاتل واپسې تللی دی او دا لوبې یې ورسره کړې ده ډېر ظلم یې ورسره کړی دی امجد به ویلې چې یاره زه به مزدوري کوم د پلار مټې به جوړېږم خو هغه خو یې دننه بس بوت په بغیر انت بوت بس د تورو تمبو پناه یې کو جي نو بس دغه ظلم شوی دی د ټولې دنیا ته پته خو ما ته د انصاف وشي لکه یو کور کې یو کسې ده وټې ګټې هغه هم دا وټه ګټه کوي هر څه کوي اوس خو هغه لاړو امجد پلار یې بوډا دی نور وروڼه یې واړه دي څه به کېږي بس الله مې شته نو څه به وکړم نو
نور خو په دنیا کې زما څوک هم نشته، دا جزانان دي بچي مې، خاون مې غریب دی، ښه بچي مې پیچوني دي، بس یو الله دی او یو دا حکومت دی. حکومت څه وکړل اوسه پورې؟ پولیس څه وکړل؟ هېڅ املا نه دي کړې، بس چپ خاموش پاتې دي. نو چاپې ماپې او یو د بل ځای کې وخلي دي. نو ما ته د انصاف وشي، ځکه چې تر اوسه زما د زوی څه دغه ونه شو. د امجد داسې ارمان سوچ تاسو ته به ویل چې زه به دا کوم دا به کوم، اوس هم درته خبرې یادېږي؟ ولې نه یادېږي؟ راته ټولې خبرې راته یادېږي. مور مونږ سره د غریبۍ د وجې څوک مړ ژوندي هم نه کوي، ښه کور کندي کې هم راته سپک نظر کېږي. ما به ورته خیر د زویه د الله د طرفه د درانه شو. دا قاتل پې زورور شو، په ګنو کې راله قتل کو، ډېر زیاتې یې ورسره وکړو، بیخي بې بدې. کاکا ته څه ویل؟ لکه دا د امجد بوټان خو د لاس کې نیولي، دا خو د هغه نشاني ده، ډېر تکلیف نه درکوي دا؟ یو څوک هم بس هغه سخت کار په نخم کې امتحان ورکړو، وی زما چوټیان دي، نو زه به 100 روپۍ په ګوټ چارې باندې وګټم، هغه یې هم وګټلې. یو دا خبره 15 روپۍ یې وګټلې، او اوس یې وایي چې بس دا پتری به شو کومه چې د کور خرچې ده یا کتابونه څه دپاره چې کله ضرورت یې کوم شي چې هغه پکې وکړمه. نو بس دغه ظالم هغه خپلې مزدوريات هم پرې نه خو دا د په ژوند کې ړومبۍ مزدوري وه، او هغه ړومبي ځل باندې لکه د دې نه هم پرچې چې ورکړې نو چوټیانې وې، دې ویل زه به لږه مزدوري وکړم. لږه مزدوري وکړم، دغه داخلي او 10 کې ورکړې ده، 10 کتابونه یې ورکړي دي. نو بس په هغې کې چې دا کومه مزدوري کوله، په هغې مزدورۍ کې یې راله یوړو. نور دا د مزدورۍ خو نو ډېر کچه بچې وځي، بس څوک و، زه ما باندې مې چترا پروت دی، زه هم کمزور یم. نو ما کله مزدوري کړې، کله به مې نه کړې. بس دې ویل چې زه خپل 100 روپۍ خو به ځان له سکول دپاره وګټم، د کورس چېرته کله نه کله کټوی سم شی به وکړم. نو بس د هغې دغه شو چې دا ظالم هغه ستاسو خبره چې دا کاټین هغه خبره هغه زوی یې بانه کړې وه، هغه وخت کې څه دې بچي سره مې خبرې راړولې وې، او هم بیا هغه ځان سره کور ته راوست، ورته ویل چې راځه که جګړه وشوه نو بیا به مې پلار وښي. لکه تا نه یېرېدو به؟ بلکل وی روانې به څوک یې بیا وښي مامو. نو وایي راځه چې نو ده هغه راوسته، 200 ورځې په دې کې تېرې شوه، د هغې نه پسې دا ورسره وکړه. پلار او 2 زامن یې وو، 2 زامن یې خو په اف آی آر کې مونږ صرف یو پلار او یو زوی باندې دا کړه. تاسو ته څنګه پته ولګېده؟ لکه دلته وینا دا کېږي چې هغې هلته د امجد مړ کړو، دلته بیا کډۍ مو چتوله؟ جی مونږ ته خو دا پته نه وه، خو دا زوی مې چې کله د دې ورسره یو ځای کار کو، هغه ګنو هغه کیلونه یې صفا کول، نو هغه ته نه مخکې کیل صفا کړه، دلته یو 3 بوټي پاتې وو. نو هغه ورته ویل چې یاره زه ګرمۍ هم ډېر خراب کړی یم او تند یم، هغسې زه اخوا ته ځم. د ده هم دا خیال چې سوري ته به تلي، بیا یې ویل چې یاره کېدای شي کور ته تلي. خو په دې دوران کې دې د هغه بوټي ته لګیا چې ډزې وشوې، نو دې بس بیا عمره تښتېدی چې دلته راغی. دلته کې دې کسانو کډه وړلې او د خلکو نه یې واورېدل ته چې دا وري زامنو خپل د خور خاوند ایښتی دی، هغه یې بانه وه، هغه یې هسې بانه وه. او مونږ ته څه پته وه چې دا وري سره مونږ څه جنګ شر نه دی کړی، څه بل څه نه دی کړی. نو د دا وري دغه زوی سره یوسف یې نوم دی، هغه سره دی شور زده کړی. دا بل زوی یې نوم دی بچې عجب خان. دا 2 زامن او یو پلار دی ورپسې تلي، ورته کې ګنو دنده کړې دي، هغه چې راتلل هغه یې ګنو دنده کړې، هغه یې خولې وله تړلې ده، بیا یې وهلې ټرک ټرک کړی دی، او په چړو مړو باندې یې باندې او دا په خولې باندې غاښونه ماښونه ټول یې وله مات کړي، او بیا یې ډزې پرې کړي ایښتې دي، 15 ډزې یا هر څو ډزې چې لګېدې دي. خو دې بچي چې هغه ډزې دغه کړي نو دې په همغه لار راغلي، خو دغه کسان ګنو ته دننه ننوتي، په ګنو کې دننه په هغه باندې تشدد کړو، نه دې نه یې لیدې. دې چې کور ته راغی دغه خبره یې وویله چې یاره هغې دغه شان خپل دغه کړي دي. بیا وروسته موږ تلاش کوو چې هلکه سړی نشته دی، بیا ما پسې بل پټي ته راغی، ما هلته ګوډ کړو. نو ما ورته زه راځه را پیدا به شي، ته را څارویو لکه ګیا وکړه، ده باندې مې ګیا هم وکړه. بیا راغلو ماسپښینو، نو ده بیا سیکل ورته ورپسې لاړه، ورپسې وګرځېده. زه د ده راته پورې ما انتظار کوه، بس بیا د جمعې ټایم زه جومات ته لاړم.
د بیا ځان سره دا ورکوټ یې روړ کو او په پټو کې ورپسې په مغه پټو کې ګرځېدلې راګرځېدلې او بیا راغلي دغه ټیم چې موږ د جومات راغلو هغه ملګرو ته مې وویل هغه ملګري راته وویل راځئ چې ځو ورپسې زه کور ته راغلم دې روډ ته مې روټۍ پرته وه خو نوڼۍ یې ترې نه وه اخیستې نو زه هم ډېر وږی شوی وم ما ویل چېرې زه دې ځای نه یو نوڼۍ واخلم او خولې ته واچوم چې خولې خوند مې ښه شي خو دغه بل بچي را راواز راکوي هغه وایي اوس بیا یوازې څه کله اړ ورپسې تللی دی نو بس زه زر ووتم هغه ملګري راته ولاړو بیا راته دي وایي چې یاره ترور کړی مو ګوره هېڅ پته نه کېږي دې خبرې کولی شي او دې بالکل خبرې کولې ستاسو نوم دی حاجی جان علم ته څه وې دی کې باره کې جی بس ظالم و زما دا ورکوټ واره یې مړ کړی ظلم یې ورسره کړی ظالم دی بس ها لکه هغې خو ویل چې ستا به ډېر زیات خدمت کولو دی امجد او لکه بچو په شان دی اوس ته بالکل بچو په شان دی د ظالم مړ ګلان ډېر بدې کړي لږ نه دې ته خو مخکې به هم دمکیانې ورکولې نو تاسو لکه چاته ویلې نو چې یاره دا دمکیانې مې بس دی به بار وکړو مونږ به کور کې وو بس ته څه پته دا رور یې مراله وخلی دی که نه او ما سره هم دغه دمکیانې منکیانې را کړې وې چې زه به تا سره ګورم ما ورته ویل هلکه څه ما سره غلطي نه دی کړې چې ته ما سره ګورې خو چې ګورې نو بس اوس وګوره ویې چې د دې وخت به راشي دې لاوري به دا وې که نه اوس مونږ ته څه پته لګي چې زمونږ بچي به رالویږي او هغې سره به دا عمل کوي जी नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मकतूल अमजद की फूफी मौजूद है उनके हाथ में ये मकतूल अमजद का सूट है ये वो सूट है काटन का सूट जो वजह मौत बना और अमजद ने ये सूट पहना तो मुलजिमों ने उसे धमकी दी कि वो इस सूट के काबिल नहीं है ये सूट सफ़ेद सूट ये काटन का सूट वही पहन सकते हैं आप लोग गरीब हैं आप लोग ये सूट नहीं पहन सकते और वो फिर डर के मारे घर आया उसने अपना ये सूट चेंज किया और फिर जो काम का जो मजदूरी का सूट था उसने पहना और वो फिर खेतों में गया काम करने के लिए आज ये सूट मौजूद है लेकिन बदकिस्मती से अमजद नहीं है आज इनसे बात करते हैं तवस्सो वेलगवाड़ी जी دا مکه सूट दे د امجد مکه سوټ دی دا خو چې لکه خپوي چې دا ولې دي داسې ظلمونه دي سره وکړلو پیرزونه یې پرې سم نه وه او دا روکې د دې وطن هم نه د بل وطن دي د بل کلي دي خو دونه ظلمناک دی چې په هر چا به یې ډزې کولې او چا به پرې پروا نه کوله نو بس دا ماشوم یې راله قتل وتل کو د درو څلورو کسانو ظلم یې ورسره وایي چې کړی دی او دام وینا کېږي چې لکه د امجد چې کوم دا سوټ و دام ولا چا اغوستی چا ولا چا اغوستی دی پردي دی روکې چا ورکړی و ملګري ورکړی دا نن دا سوټ شته دی خو امجد بدقسمتۍ سره نشته موږ په دې ډېر خفه یو زموږ به ته ډېره غټه تمه وه چې زما د پلار دا جونګړه به خدای ښه کړي د دې له برکته نو دې ظالمانو راله پرېنه خو دا ماشوم د ده نه مشر و د ده نه مشر و موږ به ته ډېر خوشحاله وو دونه ظلم خلک خدای لکه څنګه چې ګوري دا سوټ دی داسې د امجد دا بوټان دي نو دا خو چې تاسو ګوري ورته نو دا غم دوباره نه تازه کېږي نو ستاسو خوارېږي ولې نه موږ خو چې دې ته ګورو نو بس دشمن دی خدای غرق او تباه کړي هم خوارېږي تاسو ته څه نه ویلي تاسو به مته څه نه وي ماشوم پاک و تاسو ته کنځل نه کولو تاسو سره یې لاس نه و لګولي دونه ظلم چا سره څوک نه کوي خو دا د بل وطن کاپیران کسابان خلک دي دا مسلمانان نه دي مونږ وایو چې خدای پاک دې داسې ځای کې ګیر کړي ما هارون غریب د اسم نه دی د یو کارټوس د غشتوم نه دی او دا ماشومان بچي نه دي والله چې پردو خلکو به له چای روټۍ هنګولي کور ته اوړو وړي چیني رالیږلي دي او په پردو خوراکونو باندې خدای غټ کړي دي زما هارون غریب بیمار مزدوري نه شوه کولی د خدای سره به دغه ماشوم و نور څوک نه الله پاک تاسو له صبر درکړي دغه ماشوم و بس زمونږ به په سړه دردونه کوي خو خدای دغه ظالم داسې ځای کې ګیر کړي چې د بچو سره یې دغه زامنو سره یې خدای ګیر کړه دا یو دو کسانو روکې نه دي کړي دا به ډېرو کسانو کړي چې ماشوم یې داسې زرې کړی و زما ارواروم غریب و په دې پردې جوړه باندې وفات شو دله چا اغشتې نه وه دله ملګرو دا جوړه اغشتې وه او د حرکې په اسکول کې یې اسکول ویلې د حرکې طالب علم و او اوس مغه زمونږ دشمن چې کم دی حضرت تاسو ته خیمم چې هغه په حرکې کې اوسیږم زما حکومت ته دا درخواست دی چې دې چاپي وبخي او زمونږ دا دشمن دی موږ له خاص په دې حرکې ناکې کې پیدا کی او خاص په کسابانو کوي چې دا د کساب بچی دي د توري زوی دي لاوري دي لطیفي رور دي
زه درته نومونه د دوی ځکه اخلمه چې دنیا ته یې پته ولګي چې په کومه لار باندې روان یي د هغې شکلونه یې په موبایلونو باندې ورکړي دي. خو زما ټول حکومت ته دا درخواست دی چې هغې دې زما د ورور سره ډېره مطالبه وکړي او همدردي دې ورسره وکړي او زما د دې ورور یو پټې سهاره خو دې جوړه شي که نه. زما د دې ماشوم وراره دې قتل ته دې وګوري چې په کوم طرف باندې یې وژلي دي. د مخ هډوکي وله مات کړي دي، په خوله کې وله ډزې کړي دي، پوزه یې وله ماته کړې ده، غوږونه یې وله صرف پرې کړي نه دي، نور یې زما وراره له ټول غوږونه وښلې ټکولې دي، د ملا هډوکي وله مات کړي دي، د مرۍ هډوکي وله مات کړي دي. ما په خپل لاس باندې ډیر وراره زیات کتلي دي. تشدد په نه زما وراره سره ډېر زیات تشدد کړی دی. नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त मैं इसी घर में मौजूद हूँ। ये अमजद के वालिद हैं, ये उनकी वालदा है और मेरे अकब में अंदर जो घर में जो लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, शायद वो इनकी बहनें हों या दीगर रिश्तेदार, वो मुसलसल रो रही हैं और उनकी आवाज़ें भी मुसलसल आ रही। इंतहाई रकतमेज़ मनाजिर है। चूँकि आपको वो दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ उनकी वो फरियाद, उनकी वो नोहा, उनकी जो आहो बका है। तो इंतहाई रकतमेज़ मनाजिर भी है। बात करेंगे इनके साथ। خور لکه وینا دا کیږي چې تا خو په ډېر پخوارو باندې دا بچي رالوي ډېر کړي. په خواره مې غټ کړی دی. ما وې زما د بچي نه به خدای پاک دغه جوړ کړي. بس هغه ارمانونه راله په خاورو دننه کړل. پورته به زما بس دغه به د هغه ارمانو دغه ټالي چې ځان ځوړه کړی و او ودې هر وخت به ځان ښکته پورته کړو او فوجي جوړېږم. او څو ورځې پس بیا وي زه بس لوټ شم، زه به د فوج برابر شم، زه به فوجي جوړېږم. ما ورته چې تعلیم دې برابر کړي دي را چېرته نه شي ویم چې 12 پاس کړي، هغې نه پس بیا فوج ته ځي. دا ټال چې د هغه د لاس دی او بس دغه ارمان و چې زه به ډاکټر هم جوړېږم او فوج ته به م زه فوجي به م یم. ډبل خبره بیا کوم. دا ورور وسره هغه ټیم ستاسو نوم دی بچو؟ زما محمد یاسین ها. نو تا ته یې ویلي چې ما زندګۍ ته خطره ده یا دې دمکیانې راکوي یا نه هغه ټیم څه اخري څه خبره تا سره کړې وه؟ بس ما سره شربت هم سموس کړ دقه دوه درې کیلم پاکل ما ته وایي زه ګرمۍ والم او ډېر زیات تږی یم زه ځمه. ما وایي بس سوري ته به ولاړ ما هغه بوټي پاک کړ دې کې درې ډزې یو شوې دوه بیا ما وایي بس چا به لار نه سر چلی یا به وادي یا به چا تمانچه چک کړي لار ته روتم دی هغه ځای کې نه کور ته راغلم کور کې مې ورته وویل راغلي وي نه بیا واپسې لاړم بیا مې چې هغه کم ځای پاک کړو هغې نه بیا مې لکه پاڼو شو کوله خو نو ګاڼو کې مې مکته بوساړو کې بیا مې ګرمۍ به والي کاټیالې ته به ته هلته کې مې مکته نو کور ته راغلم بیا نه راغلی بیا به واپسې لاړم ګیا مې وکړه ښه ډېر ساعت هغې کې تېر شو 3 بجې شوې زه پسې بیا لاړم پسې کل بیا بابا دې مړه غزر سے لرې لرې شاړو ځینو کې ګرځېدم هلکه وې دا به شاړ ځینو کې بس چې زه هلته کې ما جړا چغه واورېد چې راغلم نو بابا دې د پټي نه پولې ته روغ کې و او مړ و. لکه تلې خو جمدی و ښه ټیک ټاک تللی و چې کله یې کور ته راوړو نو بیا یې په وینو لت پت راوړو. په لت پتې راوړو د پیجګلو نه ایستو جي ډېر ظلم یې ورسره کړی دی که نه ډېر زیات ظلم یې ورسره کړی دی داسې ظلم لیک نه و. وایي خدای برګ دومره چې صرف قرآن مجید سره جمعه سره بیا کار و بیټې نه بیټې ما جمعه به وشوه مونځ به یې وکړو را به یې قرآن مجید بیا راواخیستم خو چې ستړی به شو نو بیا بهر ته ووتو نو بیا شیبه پس بیا داسې اعظام وکړو بیا قرآن مجید راواخیستم او خور ته به هره میاشت کې به ضد به چې په دې میاشت کې به ته څو ختمه لګې ضد به چې دنیا خلکو سره داسې خاصه تعلق هم نه ساتو که چېرته چا به ورسره څه خاص خبره هم کړو نه په خندا کې به هغه خبره وکړه بس نور. زه د حکومت نه د آی جي صاحب نه آی جي پي صاحب نه او د دې صوبې سربراہ وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه کوم او بیا د میا سید صاحب نه چې زما د دې بچي قاتلان دي زر تر زره ګرفتار کړي شي او بلکې په هغه ټیم دی بس په سولې کړی شي چې دلته راځي چې ټول دنیا ته دا پته ولګي چې ټول کلي ورپسې خیر وکړي ټول علاقې ورپسې خیر وکړي او هغه خیر خدای پاک ولګوري. الله پاک دې تاسو له صبر درکړي او الله دې وکړي چې دا ملزمان زر تر زر ونیسي. ناظرین, आपने इन मुतासरा फैमिली की गुफ्तगू सुनी. यकीनन यहाँ पर सिर्फ गरीब के लिए एक कॉटन का सूट पहनना ही मौत का सबब बना है. अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान.